الله أكبر كبيرا والحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زما عزتمند مشران مخکینه جمعې ما تاسو ته عرض کړی چې انسان لا فرض مز ادا کول سره سره د نوافلو اهتمام پکار دی نفل مز اهتمام پکار دی ځکه که انسان په فرضو کې کمی نو هغه نفل سره مکملي چې کوم انسان په دې دنیا کې نفل کوي بیا نفل ما تاسو ته ووایي چې نفل اشراق هم دي چاش هم دي دغه شانې صلای تسبیح څومره چې نفل دا ټول لیکن د دې فضیلت د دې رکعتونه د دې وخت الحمدلله معلوم وي اکثر کسانو ته لیکن یو نیم فضیلت چاته نه معلوم نو هغه تاسو په مخ کې بیانو مخکې جمعې هم تاسو په مخ کې د اشراق څومره فضیلتونه هغه بیان کړي چې کوم کس د اشراق 2 رکعاته یا 3 رکعاته لمونځ وکړي نو دته به دا فضیلت هغه ملاوي اشراق لمونځ پسې دویم نمبر باندې د چاش لمونځ هغه شروع کېږي او د چاش لمونځ اول سره فضیلت حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی نے فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی من صلی الضحى رکعتین کہ کم کس د چاش 2 رکعات لمونځ وکړو لم يكتب من الغافلين دیو په غافلینو کې نه لیکل کېږي یعنی دا کسب غافل نه وي د ذنوب په غافلینو په فهرست کې نه وي چا چې د چاش 2 رکعات لمونځ وکړو ومن صلى 4 كتب من العابدين او چا چې د چاش 3 رکعات وکړل د ذنوب په عبادت گزار په عابدینو کې ولیکل شي كتب من العابدين تذنوبا
عابدینو کې اولی کلی شي چې دا کس عبادت گزار دی. ومن صلى ستا او چا چې د چاش شپږ رکعاته لمونځ وکړ کفی ذلک اليوم په دغه ورځ منته بدد کفایت وکړلی شي. کفایت مطلب دا دی چې الله رب العزت چې د څومره کارونه دی هغه تر سره کړي، سار نه واخله تر ماښامه پورې تدرس هغه صحیح تیروزي شپږ رکعاته لمونځ وکړ. ومن صلى ثمانيا او چا چې د چاش اته رکعاته لمونځ وکړ كتبه الله من القانتين، كتبه الله من القانتين، الله رب العزت بددنم په قانتینو کې ولیکي. قانتین هغه کسانو ته ویل کېږي چې هغه ته په عبادت کې یو اوچته درجه حاصل وي، عبادت کې ورته یو اعلی درجه یو ممتاز مقام متحصل وي، دا قانتین دي. نو څوک چې د چاش 8 رکعاته لمونځ کې یا 8 رکعاته لمونځ کې د دنو په هغو کې ولیکلی شي. ومن صلى 12 بنى الله له بيتا في الجنة، او چا چې د چاش 12 رکعاته لمونځ وکړ الله رب العزت بدله په جنت کې یو کور ورکړي. دنیا شان کور نه بلکې هغه زمون ستاسو او ذهن د هغه تصور هم نشي کولی څنګه وي، بس الله رب العزت براکي او چې 12 رکعات لمونځ وکړ نو الله رب العزت په جنت کې یو کور هغه بدله جوړ. ذی روایت دی ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمای عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي يصبح على كل سلامه من احدكم صدقه، چې کله سار شي نو د انسان په هر یو اډوکی منتی، هر یو جوړ منتی، هر یو عضو منتی صدقه لازم ده چې دی با د هر یو د جوړ د هر یو اډوکی بدلی کې به صدقه ورکړي، دا په انسان منتی لازم ده. نو دا خبره خو ډېره زیاته ګرانه وه ځکه د انسان په جسم کې 360 جوړونه دي، نو دی به 360 ځله صدقه ورکړي، دا خو انتهایي مشکله ده. نبی علیه الصلاة والسلام خبره اسانتیا طرف ته راوستې. فكل تسبيحة صدقة، يوزل سبحان الله ويل دا صدقة دا، يوزل سبحان الله ويل دا يو أدوكي صدقة أداش دا يو جور صدقة أداش. وكل تحميدة صدقة، يوزل الحمد لله ويل دا هم صدقة دا، الحمد لله ويل صدقة أداكي ورسرة. وكل تهليلة صدقة، يوزل لا إله إلا الله ويل دهم صدقة. وكل تكبيرة صدقة، يوزل الله أكبر ويل دهم صدقة. الله أكبر هو دا صدقة أدا کی چې څومره زیاتین وقوم صدقه ورسره ادا کی. وأمر بالمعروف صدقة، چاته د نیک د ښه کار حکم کول دهم صدقه. ونهي عن المنکر صدقة، څوک د غلط کار نه بچ کول دا هم صدقه ده. چاته د ښه کار حکم کول دا هم صدقه ده او د غلط کار نه بچ کول دا هم صدقه ده. یو کس غلط کار کوي تا غله منې کې ستا طاقت وي نو دا ته صدقه وکړل. دغه شانې ته په لارې راتلي لمونځ ته مو چاته دی وایي لمونځ دراته د نیک کار حکم دې ورکړه دا ته صدقه وکړل نو دا ستا هغه د جسم د جوړونو صدقه ادا کېږي. اوس بیا هم نبی علیه السلام خبره اسانتیا طرف ته راولي چې څوک دا 360 جوړونو بدلېږي نه الحمدلله ویلی شي نه سبحان الله نه لا اله الا الله نه الله اکبر نه د ښې خبرې حکم بدې نه منې کول دا څوک نشي کولی. نو دې به یې شی وکړي ویجزئ من ذلک رکعتان، د دې په بدلې کې دې په 2 رکعاته لمونځ وکړي هغه به کافي شي. يركعهما من الضحى، چې هغه د چاش لمونځ دې 2 رکعاته وکړي. 2 رکعاته د چاش لمونځ وکړو نو دا ټوله صدقه هغه ادا شول. بیا دلته الله اکبر ویل هغه یو ضرورت ني، سبحان الله ویل ضرورت بیا دلته الله اکبر ویل دا بیا ضرورت ني. دا 2 رکعاته هغه لمونځ وکړي.
د دې موز هغه اهتمام پکار. بل روایت ته حضرت ابو دردا او حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ دواړه فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى انه قال چې الله رب العزت فرمایي د حدیث قدسی یا ابن آدم اے د آدم اولاد ساجد الله رب العزت آواز یا ابن آدم اے د آدم اولاد ارکع لی 4 رکعات تاسو دې ساټیم تسلور رکعات د چاش مزګونه من اول النهار د صاحب شروع کی اکفک اخره د سلور رکعات مستاسو کو د دې وخت کې تاسو ته دا ملاويږي چې تاسو چې څومره پوره ورځ د هغه په خیر او عافیت سره تیروزي. تاسو څومره کارونه دي هغه الله رب العزت خیر سره او تر کی صرف سلور رکعات موز دی وجه. په حدیث شریف کې هم راځي حضرت بریدہ رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی یقول فرمایل به فی الانسان 360 مفصله. حدیث ما تاسو ته بیان کړ چې په هر انسان کې 360 جوړونه دي. فعليه ان يتصدق نو پر انسان من لازم ده چې دې صدقه وکړي عن كل مفصل منه هر یو د جوړ په بدلې کې 360 ځله دې صدقه دې تمن دا لازم ده. قالوا صحابه کرام عرض وکړي یا رسول الله دې تم رسول طاقت درلودي 360 ځله صدقه انتهایی ګران کار دی. ومن يطيق ذلك يا نبي الله اذا الله رسول الله نبی دې هم طاقت نشي درلودي څوک به دومره طاقت ولري. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي النخاعة في المسجد تدفنها جمعات کې سګن پروتو دا بخاری جمعاتونو نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه زمانه بارے کې خارینو چا وتوکانه توک نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي جمعات نه توکانه لرکول هغه دفن کول هغه باندې خار اړول دا هم صدقه ده. نن سبا زمانه کې جمعات کې وینځ غنو شیشو هغه اوچت کو یختو هغه اوچت کو دا هم صدقه ده ثواب بدلته ملوي. والشيء تنحيه عن الطريق لارن یو تکلیف ده شیز درکول دا هم صدقه ده. فلاري منطق دې غني پرته وي هغه درکړي سایډ ته لري ګټه پرته هغه سایډ ته کړه لازم شان بل څه چې انسان په خوې هغه غاړه ته کړو دا هم صدقه ده. خو دې چې کوم کس دا شنو نه مونږ دې کور کې یا بل څه کا فلاري منطق غني ته یا صدقه غني شي کولی نو دې شروع فإن لم تجد فجتدا شنو مونږ فركعة الضحى تجزئك نو د چاش یا د اشراق دوړه چې کوم یو د چاش یا د اشراق دوړه کارتونه هغه لپاره کافي. جمعه سبای نشي کولی جمعه تشهید نشي لور کولی لارې نه تشهید نشي لور کولی پس دوړه کارت اشراق موزي وکړه دغه شانی یا د چاش دوړه کارت موزو کو د دې ثواب هغه ملاوي شي. 360 جوړونو صدقه هغه ادا کړو نو د چاش موز هغه اهتمام وکړ. پر روایت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کوم کس د چاش موضوع کی 12 رکعات من صلى الضحى 12 ركعه بنى الله له قصرا من ذهب في الجنه. الله رب العزت بدل د سونی محل په جنت کې رجوع چې 12 رکعات 12 رکعات موضوع کی نو بدل الله رب العزت بدل په جنت کې د سونی هغه محل جوړ کړي د ایټو او د دینه نو د دې موضوع نه اهتمام وکړ. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفعة الضحى چاچ د چاش 2 رکعات پابندۍ سره غي کول روزانه پابندۍ سره کی غفرت له ذنوبه د ټول ګناونه الله رب العزت هغه معاف کی. وان كانت مثل زبد البحر اگر چې هغه سمندر د زګ برابر ولي دومره ګناهونه دي چاني ولیکن دومره هم کدي چای صرف د چا 2 رکعات موږ کې د ټول ګناهونه معاف شي. مخلوقات او عرض کړو چې حدیث شریف کې چې کله براشي چې الله رب العزت په دې نه کې مته انسان ګناهونه معاف کی هغه نه مراد واړو ګناهونه ګناي صغیره
غټ ګناهونه د انسان په توبې سره هغه معاف کیږي کله چې انسان توبه وکړي نو د انسان ګناهونه هغه معاف شي غټ او د چا حق وي نو هغه حق هغه د ادا کې پس ته معاف شي یا هغه ورته هغه کس ورته معاف کړي نو پس ته معاف کیږي انسان صغیره ګناهونه هغه څومره ډېر نو په خپل سوچ او خپل تقریبان کې هر یو کس زما څومره هغه ګناهونه د دې موضوع اهتمام پکار دی دغه وجه نه عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي د چا شموز به دومره اهتمام کو تر دې پورې فرمایي به چې زما مور او پلار دوباره ژوند شي څومره د خوشاله خبره ده چې انسان مور او پلار دوباره ژوند شي او ماته سودا وي چې راشه دی هغه دیدار او هغه خاطر راشه او د چا شموز دی نو زما موږ مخکې کوم هغه دی هغه دیدار دی هغه سره ملاقات هغه ورسته دومره هغه د چا شموز هغه اهتمام حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کوم کس چا شموز لپاره جمعات ته لاړ شي یا کور کې وکړي جمعات ته نشي تللی نو الله رب العزت له د عمرې ثواب هغه ورکړي عمره نشي کولی خو لیکن د چا شموز وکړي 2 رکعاته 4 رکعاته 6 رکعاته 8 رکعاته 12 رکعاته نو الله رب العزت له د عمرې ثواب هغه ورکړي او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام ته دې خبره هغه ترغیب ورکړو چې د چا شموز نه په سفر کې پرې دی نه په حضر کې پرې دی که سفر کې او که حضر کې د چا شموز هغه کوي موږ هم پکار د چا شموز هغه اهتمام پکار دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کله د چا شموز کو کله باندې هغه وجه دا چې امت باندې چې قضا فرض نشي اوس خو وحي هغه زمانہ باندې شوی او مستحب دی ولیکن پکار موږ لدار چې د نوافل او اهتمام شروع دا خو د چا شموز هغه فضایل استعداد درکعتون چې چا شموز سوره رکعاته پکار حدیث شریف کې هم راغله دوه هم راغلي چې دوه هم کولی شي څلور هم راغلي څلور هم کولی شي دغه شانې شپږ هم کولی شي او اته هم کولی شي 12 هم کولی شي یو ځل باندې دوه جدا جدا هم کولی شي څلور رکعاته په یو ځل کې بیا هغه هم کولی شي 12 رکعاته هغه برابر هم کولی شي حضرت معاذه العدویه یو صحابیه ده في تقصد عائشة رضي الله تعالى عنها في د چا شموز هغه څو رکعاته پکار عائشة رضي الله تعالى عنها ورته فرمایي چې 4 رکعاته او زیات چې 100 غواړي 4 رکعاته او زیات چې 100 غواړي دغه وجه مولا علي قاری رحمه الله فرمایي حضرت سعید بن منصور رحمه الله نه روایت دي چې چا د شیخ اسود نه یو غټ عالم ته روي دی هغه چې تاسو کو د چا شموز 100 رکعاته پکار دي هغه ته چې څومره د زړه مرضی هغه کوه او د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت دي چې هغه د چا شموز 100 رکعاته هغه وکړو نو حدیث شریف کې هم راغلي دي چې څومره هغه کولی شي 12 رکعاته هم 12 نه هغه زیاتوي هم شي د دې موضوع نه اهتمام پکار دی او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل دا یو فتح مکه پر ځای 8 رکعاته د چا شموز هغه کړی اوس د چا شموز په تقریبا 9 10 یا د زوال په د ماسپخین ټیم پورې د چا شموز هغه کیږي څو دنیوي کارونو کې مشغول ټیم ورته ملاو شي نو هغه دی کولی شي بهتره خبره ده چې کله د نور خطي شي او انسان پکې ودرېږي هغه نشي نور ګرمي هغه ډیره زیاته دي انسان پکې ودرېږي شي نو هغه ټیم د انسان د چا شموز هغه وکړي د نوافل او اهتمام پکار دي مخکومه تاسو ته عرض کړم چې د انسان فرض موضوعو کې څه کمی کوټای نو هغه نوافل سره پوره کیږي او موږ نن سبا دا ویو چې موږ دا فرض کو دا غټه خبره ده او اکثر زموږ په معاشره کې دا یو غلط خلکو کې دا یو غلطه خبره پیدا شوې ده چې جمعې سنت هغه سنتي نه څنګه چې امام موضوع کې بس ډایرکټ هغه وایي د سنت هغه پکار دي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په همیشه د سنت هغه کول او چې موږ نو دا نو څه هغه راځي د سنت هغه پرې خدای نه دي بلکې هغه کول پکار دي چې وایو الله رب العزت دې ټول خبرونه ته عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین